اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمته قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. د دې اول حصے د سورۃ البقره د هغې دویمه حصه شروع کیږي. دا خلاصه کې تاسو ته ما ویلي چې سورۃ البقره دوه حصې ده. اوله حصه د ابتدا نه واخله 22مې رکوع کې راځي اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. او دویمه حصه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى د هغې نه تر اخره پورې. دا اوله حصہ دا بیا دوه حصې وه. د الف لام میم نه ته ولا هم ینصرون پورې دا یوه حصہ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات د دې ځنه د هغه اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون د دې پورې دا دویمه حصہ. اوله حصہ کې د توحید ذکر او د رسالت یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا توحید وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دا رسالت. او په دې حصہ کې توحید او رسالت ته ذکر دی خو ترتیب هغه چې دی نو بدل دی. الته اول توحید او بیا رسالت یا ایها الناس اعبدوا دا توحید او ان کنتم فی ریب دا رسالت. او دلته اول هغه رسالت د هغې ذکر دی او بیا ورپسې و الهکم اله واحد دا د توحید د هغې ذکر دی. نو هغه دواړه مضامین دي هغه دې ځای کې په یو ترتیب سره دي او په هغې حصه هغې کې په بل ترتیب هغې سره. د دې حصہ کې اول تمهید هغه ذکر کیږي د ابراهیم علیه السلام د هغه حالات هغه ذکر کوي. د ابراهیم علیه السلام حالات د دې وجنه هغه ذکر کوي چې درې قسمه خلق او درې جماعتونو په دغه وخت کې چې کله قرآن نازلېده. یو ته مشرکین مکه هغه ویل کېده، یو ته یهود او بل ته نصارا. مشرکین مکه هغو به ځان ته ابراهیمیین وی چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو او د ابراهیم علیه السلام په ملت یو. نو اولاد خو خودو چې د اسماعیل علیه السلام اولاد کې دا راتلو. اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام فرزند او زوی نو اولاد هغه خبره خو ټیک وه خو دو بسنې خبرې د ملت ابراهیمي هغه هم کولې. لکه مثلا ګیره هغه به چې دی نو ساتله، دغه شان سنتي ختنه هغه به کوله، حج او قرباني دا خبرې هغه به چې دی نو کولې. نو اگر چې مشرکینو خو سنې خبرې او سنې کارونه هغه به د ملت ابراهیمي د هغې هم کول. او یهود او نصارا
هغه ځان ته ابراهیمیین هغه چې دینو په دې معنی سره وي چې دا د یعقوب علیه السلام اولادو او یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی او اسحاق علیه السلام هغه د ابراهیم علیه السلام زوی نو دو د ابراهیم علیه السلام د هغه د تابعدارۍ دغه دعوه به کوله د نسب په لحاظ سره ومه او بیا به دومره مبالغه وکړله د ملت په اعتبار سره چې یهودو به وی چې ابراهیم علیه السلام هغه یهودي او عیسایانو به وی چې ابراهیم علیه السلام هغه عیسایي قرآن پاک کې د دې ځای په ځای رد راغلی ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیه نه یهودي او نه چې دی نو هغه اسرائیلي او بیا به د دې تفصیل چې دی نو راځي چې ګوره یهودیت دا خو هغه وخت کې هغه جوړ شوی دی چې کله بني اسرائیلو د سخي عبادت کړو او بیا یې توبه وکړه ها دا یهودو دا په معنا د رجا یرجو هغې باندې راځي تاب یتوب په معنا باندې راځي نو د عبادت د سخي هغه د موسی علیه السلام په وخت کې شوی دی او موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه څو وروسته راغلی او عیسایت هغه چې جوړ شوی دی نو د عیسی علیه السلام نه او عیسی علیه السلام هغه څو وروسته هغه راغلی نو دې وجې نه څنګه تاسو هغه چې دی نو لیوني چې وایي چې ابراهیم علیه السلام هغه یا یهودي یا ابراهیم علیه السلام هغه عیسایي وما کان من المشرکین ابراهیم علیه السلام د مشرکینو نه هم نو دا ټول خبرې هغه دو د ځان نه هغه کوي نو به هر حال دو خو ورسره ځان هغه چې دی نو تړه نو تمهید کې د ابراهیم علیه السلام واقعات د دغه پاره هغه ذکر کوي چې ګورئ تاسو ځان ته ابراهیمیین هغه وایي نو دا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام هغه دعا کړوه چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یا الله په دوی کې یو داسې پیغمبر ولېږي چې د دوی نه د بار نه چې د دوی نه د دوی په معاشره باندې پیږي د دوی په ژبه باندې پیږي د دوی په نغه رسم و رواج هغې باندې چې دی نو پیږي نو دا خو هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دعا وه او د هغې نتیجه ده نو تاسو ولې چې دی نو نه منئ ولې ایمان هغه نه راړئ نو دا د ابراهیم علیه السلام په دې تمهید کې دا ذکر د دغه مقصد هغې لپاره دی او دا به په رسالت باندې یو دلیل هم شي دا په رسالت باندې دلیل هغه به هم هغه شي نو یو دلیل هغه دغه شو چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دعاګانې او نبی علیہ السلام هم چې دی نو په یو حدیث کې هغه دا راځي چې نبی علیہ السلام فرمایلی چې زه د خپل د پلار د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د هغو د دعا نتیجه چې د هغه دغه دعا هغه چې دی نو هغو کړوه او الله تعالی د هغه دعا زما په حق کې هغه قبوله کړله نو دا په رسالت باندې یو دلیل بشي دویم دلیل پر رسالت باندې هغه به ذکر کی چې ووصى بها ابراهیم بنيه ويعقوب یا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون چې ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه وروسته اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام ټولو پیغمبرانو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو دعوه یوه ده هغه ټولو پیغمبرانو هغه دعوه هغه د توحید و او دغه دعوه د توحید د نبی آخر الزمان هغه چې دی نو کوي نو د خبره هغه د هغونه هغه څه مختلفه نه ده هغه څه جدا چې دی هغه نه ده نو دا په دغه رسالت باندې په هغې باندې دلیل هغه ذکر کوي ام کنتم شهدا دې سره یو شبه ده هغه دفع کوي د یهودو به دا یو شبه کوله چې مونږه تا باندې ایمان ځکه نه راړو چې یعقوب علیه السلام دا وصیت کړی و چې تاسو ګورئ چې دی نو خبردار چېرته دغه په بل پیغمبر باندې ایمان چېرته رانړی او بل ملت او بل دین قبول نه کوي سوا چې دی نو د دې ملت نه او د دې دین نه
نو الله تعالی وی تاسو وای دغه وخت کې هغه خو د توحید چې د وصیت کړو ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هغه خو د توحید وصیت چې د هغه کړو هغه قالوا نعبد الهك واله ابائك نو دا وصیت هغه کله کړو دا دروغ و دا ولې په هغه باندې وای بیا د رسالت متعلق یو دو شوبې د هغه جواب هغه وکړل شي چې یو شوبه هغه د تحویل لقبله متعلق و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې نو دا منځ یا بیت المقدس ته کړل یا چې دینو بیت الله ته کړل دي کې دورای دي بعض وی چې دغه وخت سره قبله هغه بیت الله او بعض وی چې نه دغه وخت سره قبله هغه بیت المقدس او نبی علیہ السلام په داسې ځای کې ودرېده چې بیت المقدس ته هم توجه راتله بیت الله ته هم توجه راتله ځکه بیت الله شریف خو څلور طرف نه ته ورته مونځ هغه کولی شي نو داسې طریقې هغې سره به نبی علیہ السلام ودرېده چې بیت المقدس پکې هم راته او بیت الله شریف هغه هم مخې ته راته خو توجه به بیت المقدس ته وه بیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله هجرت وکړو مدینې منورې هغې ته راغی نو 14 میاشتې یا 19 میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا بیت المقدس هغې ته مونځ کړی دی خو دلته بیا جهت بدل شوی ځکه چې مدینه منوره په داسې طریقې سره ده چې بیت الله دې طرف ته راځي او بیت المقدس داسې چې دی نو راځي نو بیا یو طرف هغې کې دا نه متصور کېده چې نبی علیہ السلام په داسې طریقې سره ودرېږي چې بیت المقدس ته هم توجه شي او خانه کعبې ته هم شي نو بیا خود فرق هغه پکې راغی 14 میاشتې یا 19 میاشتې وروستو بیا تحویل لقبلې د هغې حکم هغه راغی نو کله چې تحویل قبلې د هغې حکم هغه راغی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله ته مخ کړ نو دو پر رسالت باندې دا اعتراض هغه چې دی نو شروع کړ او دا خبره وکړه چې د ټولو پیغمبرانو د هغو چې دی نو قبله هغه دغه بیت المقدس او د بیت الله طرف ته مونځ کوي نو دا یهودو اعتراض هغه به کو نو د دې سیقول السفهاء دې سره به د دې جواب هغه چې هغه وکړلی شي چې ګورئ دا خبره نه ده چې دې غاړې ته مخ که یا دې غاړې ته چې دی نو مخ که قل لله المشرق والمغرب دا مشرق او مغرب دا هر څه دا د الله تعالی دی نو د دې سره دا اعتراض هغه مه کوئ چې د بیت الله طرف ته مخ که او بیت المقدس د هغې نه یې مخ واړو د ګړېدی د پیغمبرۍ د نبوت نه چې دی نو ووته د نبوت دارومدار هغه په وحي باندې دی هغه د الله تعالی په استفا باندې دی هغه په دې باندې نه دی چې داسې مخ که یا داسې مخ که او دا د ابراهیم علیه السلام واقعه دا چې مخکې ذکر شوه د دې کې هم دوی ته تنبیه هغه ورکړلی شوه چې دغه خانه کعبه د ابراهیم علیه السلام ذکر جوړه کړې وه او ابراهیم علیه السلام د هغه چې دی نو دا قبله وه د اسماعیل علیه السلام د هغه قبله وه دغه شان د ابراهیم علیه السلام مخکې د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام د هغه هم چې دی نو دا قبله وه بیت المقدس دا د دغې نه د خانه کعبې نه وروستو هغه جوړ شوی دی د دې تفصیل دا دی چې کله چې الله تعالی ځمکه هغه چې دی نو هغه پیدا کړله نو ملایکو باندې بیت الله شریف د هغې تعمیر وکړ د بیت الله شریف د هغې چې دی نو تعمیر هغه په ملایکو باندې وکړ بیا 40 کاله وروستو حدیث کې راځي چې په ملایکو باندې د بیت المقدس تعمیر هغه وکړ صحابه تپوس وکړو یا رسول الله د بیت المقدس مخکې تعمیر شوی دی او که نه د بیت الله نو نبی علیه السلام وایي چې د بیت الله او د بیت المقدس وروستو شوی دی نو تپوس وکړو یا رسول الله د دوی په منځ کې څو عمر و نبی علیه السلام یې 40 کاله بیا آدم علیه السلام چې کله هغه ځمکې ته راغی د جنتونو نه راغی نو ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه بیا آدم علیه السلام د دې تعمیر هغه کړل او د بیت المقدس تعمیر دا بیا داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام کړل داود علیه السلام نه چې کله حکومت ورکړل شو پیغمبري ورکړل شو
نو داود علیہ السلام د بیت المقدس تعمیر شروع کو سلور کاله کله چې د تعمیر هغه چې دی نو هغه وکړو نو بیا د وفات شو. د سلیمان علیه السلام ته وصیت وکړو چې دا بیت المقدس د دې تعمیر هغه به چې دی نو مکمل کړي. نو بیا صلیح کاله د سلیمان علیه السلام د هغه چې دی نو حکومت او هغه د دې تعمیر هغه کړ دی. نو سلور صلیح کاله کې بیت المقدس هغه تیار شوی دی. بیا چې کله بیت المقدس تیارېده نو دې کې لږ کار د مرمت یو کال کار هغه پاتې و. نو دا خو به په زور باندې سلیمان علیه السلام پې ولاړو او په دې پیریانو او په دو باندې به دا د بیت المقدس تعمیر هغه به یې کو. دا قیمتي ګټې هغه به یې پرې راوړلې، دا مزدوري او مصریتوب او نګراني به یې ده چې دی نو کوله. نو کله چې سلیمان علیه السلام ته پته ولګېدله چې زه اوس وفات کېږم، نو دو ته وی مالا یو داسې محراب جوړ کړئ، یو کمره جوړه کړئ د شیشو. نو هغه کمره جوړه کړله او د شیشو د هغې کمره او دروازه یې پې بند کړه. نو دی په مز باندې هغه ودرېده او داسې خپل هغه امسا وه هغې باندې داسې تکیه باندې ولګوله. نو دو به کارونه کول او د شیشه کې به یې کتل چې د در نه داسې د الله تعالی په تجلی کې او داسې د الله تعالی په راز هغې کې دی. نو په دې باندې یو کال چې دی نو ووته. نو چې کله دو هغه تعمیر چې دی نو مکمل کړ نو سلیمان علیه السلام ارتاو شو. نو فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. اول د خلقو دا خیال و چې یاره دا پیریان دو څخه چېرته د غیب علم دی او دو داسې په غیب باندې پوهېږي. لیکن چې کله سلیمان علیه السلام هغه ارتاو شو او دو وکته چې هو د وفات دی، نو بیا دغه دی دا کوم امسا هغې ته چې تکیه وولوه، دا امسا چې دی نو راواغېستله نو دا خوړلې شوې وه. نو چې ویې کته دا وینه چې دی نو هغه خوړل وه. نو دا دومره پوه دو هغه وینه چې دی نو هغه په یو لرګي باندې کېښه چې توار وکړه دی څو چې دی نو رضه کې دی څو خوراک چې دی نو هغه کوي، هفته کې څو کوي، میاشته کې چې دی نو څو کوي. نو هغه چې معلوم کړ نو هغې نه یو کال جوړېده. نو دو بیا افسوس کو چې اوهو دا یو کال دا ولې مونږ دغه شان چې دی نو مزدوري کړله او خدمت هغه چې دی نو هغه کړ دی او سره د دې نه چې دی خو یو کال مخکې هغه وفات شو. خو سلیمان علیه السلام هغه د خپل وفات نه مخکې د الله نه یو دعا وکړله، یو سوال هغه چې دی نو وکړ. وی الله دا بیت المقدس دا خو مونږ جوړ کړ او زما پلار د دې بنیاد هغه ایښی او 4 کاله تعمیر هغه کړی او 40 کاله ما پوره حکومت کې هغه د دې تعمیر هغه چې دی نو وکړ. خو یا الله دله دومره قبولیت او شرافت او شرف هغه ورکړي چې څوک راشي دې کې مونځ 2 رکعاته هغه چې دی نو هغه وکړي، نو ته به یې هسې نه وکاږې د دې جومات نه چې څو تا د هغه مغفرت نه کړی. هر پیغمبر هغه مستجاب الدعوات دي. نو دې وجه نه دا اوس خو په بیت المقدس هغې باندې یهود هغه قابض دي، دې کې دا 2 رکعاته هغه چې وکړي نو الله تعالی مغفرت هغه چې دی نو هغه کوي. سلیمان علیه السلام د دې لپاره دعا هغه کړوه. دا بیت المقدس دا بخت نصر مجوسو او عیسایانو هغو چې دی نو دا وران کړی او د هغې وجه دا وه چې یهودو یحیی علیه السلام هغه چې دی نو شهید کړ. نو د الله د طرف نه په یو قهر چې دی نو راغی بخت نصر دا چې دی نو یو مجوسي هغه په مسلط شو او عیسایانو هغه وله چې دی نو ملګرتیا چې دی نو هغه وکړله، نو بیت المقدس یې وران کړ. بیا دا داسې وران و. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې د دې بیا تعمیر چې دی نو هغه وشو. بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د تعمیر نه وروسته ډېرې زمانه پورې دا د مسلمانانو څخه هغه چې دی نو و. بیا وروسته عیسایان بیا پې چې دی نو غالب شله 100 کاله دا تقریبا دا بیا چې دی نو عیسایانو څخه و. بیا سلطان صلاح الدین ایوبي په 4مې دغې کې صدۍ کې هغه بیا عیسایان ته نوښت کړلي او دی بیا د مسلمانانو لاس ته بیت المقدس هغه چې دی راویسته.
لیکن بیا بیت المقدس هغه اوس دغه یهودو دغه چې دینو په قبضه کې دی مقبوضه بیت المقدس هغه ورته ویل کېږي دا بیا دغه په قبضه کې دی خو حدیث کې راځي چې دا چې بیا ازاديږي او د مسلمانانو لاس ته راځي نو دا به قرب قیامت څخه دا به هغه چې دینو امام مهدي هغه به چې دینو هغه راغلی او دغه شان چې بیا به عیسی علیه السلام هغه به راکوزیږي نو هغه وخت سره به دا بیت المقدس دا به د مسلمانانو په لاس کې دا اوس چې کوم جدوجهد خلق چې دینو کوي نو هر انسان هغه په خپل جدوجهد باندې هغه باندې پړ دی هغه د ټولو مسلمانانو دغه چې دینو دا کوشش ته چې دا آزاد شي لیکن نبی علیه السلام چې کوم خبر ورکړل خبره حق ده چې دا بده قرب قیامت په وخت کې دا بچ دینو د يهودو د غونه قبضینه باغستل کېږي او د مسلمانانو په لاس کې هغه برازي او بیا به د ټوله دنیا دا یو وخت پورې دا به په اسلام باندې د غین رسته به بیا مسلمانان مړ شي بیا به ټول چې دینو هغه کافری او بیا به قیامت هغه په هغه اشرار او هغه باندې هغه قائميږي نو دا د بیت المقدس او د بیت الله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هغه مدینه منوره ته راغی نو بیا بیت المقدس ته مخ کو 14 میاشتې یا 19 میاشتې بیا حکم چې دین وشو د بیت الله شریف ته مخ کولو نو دې حدود بیا اعتراض هغه کو نو د دې مطابق هغه تحویل لقبله دا یو ځل چې دین شوه دی چې په مکه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبله هغه بیت المقدس او بیا په مدینه کې هغه هم چې د بیت المقدس 14 میاشتې یا 19 میاشتې خو مکه کې پته نه لګېدله او په مدینه کې دغه ظهور شو دغه پته هغه ولګېدله دا یو توجیه شو بل توجیه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې نو قبله هغه دغه خانه کعبه وا بیا چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته راغی نو بیا بیت المقدس شو د دې لپاره چې د يهودو سره موافقت راشي او يهودو سره هغه سره مناسبت هغه راشي نو بیا 14 میاشتې یا 19 میاشتې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې طرف ته مخ کړل بیا تحویل لقبله هغه چې دین او شو هغه خانه کعبه هغه طرف ته بیا حکم شو فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام نو د يهود و بیا اعتراضونه وکول نو الله تعالی ورته مخکې نه وې چې دا خبره به داسې کیږي خو سيقول السفهاء دو به دا اعتراضونه کوي اوس سيقول السفهاء دا مخکې دا حکم هغه چې دین راغلی آیاتونه مخکې راغلي تحویل قبله رستو شوی دی نو دلته کې سین په یقول من راغلی او سین او سوف دا چې په مضارع راشي نو دا په معنا دا خاص کې په معنا د استقبال کې نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته مخکې اطلاع چې دین ورکړه چې دا بکیږي او خلق به اعتراضونه هغه کوي اوس سره مفسرین وایي چې دلته کې دا مضارع دا په معنا د ماضی ده او دا هغه وخت کې د آیاتونه راغلي چې دا حکم شوی دی خو محققین مفسرین وایي چې سینه سوف دا چې کله په مضارع داخل شي نو دا په معنا د استقبال هغه کې چې دا بیا نسکیږي او دا مخصوص کیږي اوس تحویل قبله نه دی راغلی او مخکنه الله تعالی نبی علیہ السلام هغه چې دینو خبر کو دا ولی نو مفسرین وایي چې دا د دې لپاره چې یو خبره ناڅاپه راشي نو سړیان بنکی سړی حیران شي چې وسو کما ایو خبره چې سړی ته پته لکه اوس ګوره تاسو فرض کوي ناڅاپه اکسیډنټ وشي یو انسان کور کې هغه هټ فیل شي نو ګوره دغه سو غمی او چې بیماری یا پریشانونه ولا چې دینو کی او بیا را بیا نو دغه غم هغه لوکټی کم شي دغه وجه دای چې هغه مخکې نه ورته ذهن جوړي چې دا کار کیدونکې دی تاسو چې دینو کی خبره هغه کیدونکې ده او دا ناڅاپه چې شي نو دی وجنه الله تعالی مخکې اطلاع ورکړل چې دا شی بکیږي او اعتراضونه به مخالف داسې هغه چې دینو کوي خو ته به د خبرې هغه پروا هغه بنه ساتي نو پر رسالت باندې د یو شوبه هغه په تحویل قبله هغه سره و دغه به جواب ورکړل شي په سلور وجوه سره قل لله المشرق والمغرب وكذلك جعلناكم امه وسطا
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. دا هغه ځای کې به تفصیل کو نو په دې څلور وجوه سره هغه به د دې اعتراض او د دې شبهې جواب هغه ورکړلی شي. او دویم اعتراض هغه د دو دا چې د څنګه پیغمبر دی معاذ الله د یو طرف ته توحید خبرې کوي او بل طرف ته د صفا مروه په منځ کې سعی چې دی نو کوي، د صفا د هغې تعظیم کوي، مروه د هغې تعظیم کوي، هغې کې سعی کوي. او سره د دې نه چې دا خو صفا غر هغې باندې چې دی نو یو بوتو او په مروه غر باندې بل بوتو، دا په صفا باندې کوم بوت هغه چې و دا د سړي په شکل یې جوړ کړی او په مروه باندې کوم بوت هغه چې و نو هغه یې د ښځې په شکل باندې هغه جوړ کړی و. واقعه به یې وله بیانوله، وایي دا دوه کسانو یو ښځه یو سړی دو زنا کړي او ګناه یې چې دی نو کړی، بیا الله مسخ کړه، ګټ یې کړی، مسخ یې کړه. نو په صفا باندې کوم بوت چې و هغې ته به دغه اصاف چې دی نو وي، او په مروه باندې کوم بوت چې و هغه ته به نایله وي. نو دا یو د سړي په شکل او بل د ښځې په شکل. بیا به په خپله چې دی نو کله به چې سعی کوله دا به ښکلول، دا دوی سره به لاسونه لګول. حضرت زید بن حارثه وایي چې نبی علیه السلام عمر دغه تقریبا 20 کاله لا چې دی نو پیغمبري ورته نه وه میلاو شوې. وی زه دغه ځای کې چې دی نو مونږه سعی کوله، وی ما د بوت سره چې دی نو لاس ولګاو. نو نبی علیه السلام ما ته زه منع کړم، ما ته دې سره لاس مه لګوه، سره د دې نه لا پیغمبري هغه ورته نه ده میلاو. نو پیغمبران د نبوت نه مخکې ومه معصوم دي، د نبوت نه وروستو لکه څنګه چې معصوم دي، نو د نبوت د هغې نه مخکې هغه هم معصومي. د هغې وجه دا ده چې تاسو ته ما وایي چې معصوم نشي، نو بیا خلق اعتراض کوي، خلق بیا وایي چې وګوره ته پرون څنګه وې نن څنګه یې. نو الله تعالی پیغمبر علیه السلام بلکې هر پیغمبر ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل معنا ده چې مخکې د نبوت نه الله غلا هدایت هغه چې دی نو هغه ورکړی و. نو یو پیغمبر باندې څوک داسې ګوته نشي نیولی چې ته پرون څنګه وې نن څنګه یې. د دې وجې نه کوم خلق چې الله تعالی ترنه کار هغه اخلي نو هغه د وړوکوالي نه ښه صالح وي. دا د وړوکوالي نه چې داسې شیطانۍ او دا کوي، دا چې دی بیا لوی شي او پیر شي او عالم شي، بیا خلق هغه قصې چې دی نو کوي. تاسو دغې کې ویل مختصر معنی کې فی المهد ینطق عن سعادت جده اثر النجابت ساطع البرهانی. د یو ممدوح باره کې شاعر وایي چې فی المهد ینطق عن سعادت جده، په جولای کې د ده د بخ او د ده د سعادت د هغې نشانې هغه چې دی نو واضح دي، چې ته د مخ ته چې دی نو ګورې د مور په جولای کې دی. نو فی المهد ینطق عن سعادت جده، دی د خپل د نیکبختۍ د هغې خبرې د مور په جولای کې کوي. اثر النجابت ساطع البرهانی، د نجابت او د کروالي دا نښه چې ده دا یو لوی دلیل دی. نو دې وجې نه انبیا علیهم الصلاة والسلام هغه د نبوت نه مخکې هم الله تعالی هغه دغه شان هغه چې دی نو معصوم هغه ګرځولي. بلکې که تاسو لږ غوندې سوچ هغه چې دی نو وکئ، واقعات او تاریخ وګورئ. د وتقلبک فی الساجدین، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې په کوم دغې کې راغلی نسل کې چې دی نو راغلی هغه ډېر پاک دامنه راغلی. د دو والد صاحب حضرت عبدالله هغه انتهایی حسین او په دې مکه کې چې دی نو یو ښځه وه هغه ډېره زیاته چې دی نو ښایسته وه. نو هر چا به دا کوشش چې دی نو کو چې زما دغې سره دې ښځې سره زما سره تعلق چې دی نو هغه راشي. او هغه به ښه څرګنده ناسته وه، پرده مرده خو حکمونه او دغه اسلام هغه خو را راغلی نو هغه د نبي علیه السلام لا هم نه دی پیدا شوی. دا خواهش چې دی نو وکړو چې دغه زه دغې سره د حضرت عبدالله هغه سره چې دی نو د نبي علیه السلام والد صاحب هغه سره زه دغه وکړم، څه دغه صحبت وکړم، څو داسې
نو د نبی علیہ السلام والد صاحب په هغه لارې باندې چې ته هغه به ورته هېڅ توجه چې دی نو هغه دغه نه کوله. څه زمانه تېر وتله نو حضرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور مبارکه حضرت آمینه د هغې نکاح چې دی نو وشو حضرت دغه عبدالله سره. نو دی په هغه لارې باندې بیا چې دی نو هغه ته نو هغې ورته هېڅ توجه چې دی نو نه کوله، هېڅ توجه یې ونه کړله. نو چا تپوس وکړو چې تا خو به مخکې ده ته چې دی نو ډېر ځان نږدې نږدې هغه چې دی نو هغه کوو او اوس چې دی نو دغه ته د ده غاړې ته توجه چې دی نو هغه نه کوي. نو دی ورته ووایي چې ما د ده په دغه وچولو کې یو نور چې دی نو هغه کتلی و، هغه نور اوس زه نه وینم. نو معلومیږي چې مخکې خو زما دا خیال و چې دغه نور چې دی او زما د سره واده وشي، زما د سره چې دی نو نکاح وشي، نو دغه به نور دا به ما ته چې دی نو منتقل شي، دا نور دا به ما څخه هغه چې دی نو راشي. لیکن چونکې اوس هغه نور هغه چې دی نو نشته، نو داسې معلومیږي چې ده چېرته نکاح بل ځای کې کړی دی، نو دا نور اوس زه نه وینم، دا بل ځای ته چې دی نو منتقل کېږي او یا بل ځای ته چې دی نو دا منتقل شو. نو دې وجې نه زه اوس ځکه توجه هغه نه کوم. نو ګوره هغه یو داسې ښځه وه چې هغه ناسته وه او خلقو به پې نظر چې دی نو لګېده او دغه شان هغې هم څوک غوښته او غوره کوئ. نو دا لکه یو داسې غوندې چې دی نو هغه ماحول چې دا د نبي علیه السلام د مور کېدلو هغې سره د دې څه مناسبت نه و. نو دې وجه نه د نبي علیه السلام کوم نسل چې راغلی، نبي علیه السلام چې کوم ځای نسل کې راغلی هغه داسې پاک دامنه او داسې چې دی نو پاک هغه چې دی نو انسانان هغه و. نو نبي علیه السلام زید بن حارثه هغه چې دی نو منع کړ چې دې سره به لاس هغه نه لګوي. نو کله چې سایې هغه به چې دی نو کوله، نو په نبي علیه السلام په حج کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې دی نو په عمرو کې هغه د دې سایې هغه کړله. نو دو به دا اعتراض هغه چې دی نو کو چې دی پیغمبر دی او د دغه ځای کې دی سایې کوي او د دې چې دی نو احترام هغه کوي، نو دا اعتراض به کو په رسالت باندې. نو الله تعالی د دې جواب ورکړو چې ان الصفا والمروه من شعائر الله، دا خو د الله د دین علامې دي. نو دې وجې نه دې کې څه اعتراض هغه چې دی نو نشته. سعی د صفا مروه دا د نبي علیه السلام نه مخکې پیغمبرانو هم چې دی نو کړله، دا د دغې نه نبي علیه السلام دغه نه مخکې د دې تعظیم هغه چې دی نو اهل الله هغه ټولو چې دی نو د دې تعظیم کړ دی. د دې وجې نه صفا مروه من شاعر الله دي. البته په دې باندې چې کوم بوتان دي، نو هغه بوتان هغه چې دی نو د هغې تعظیم هغه چې دی نو نشته دی، هغه جدا خبره ده. بیا نبی علیه السلام چې کله مکه فتح شو او بیت الله کې نور هغه بوتان چې دی نو مات کړه، نو دغه په صفا او په مروه باندې چې کوم بوتان یو د سړي په شکل او بل د ښځې په شکل هغه چې هغه مات کړه، بلکې دغه ځای کې نورو ځایونو کې چې هغه کملات او عزا او دا قسم هغه چې دی نو بوتان هغه و، د هغو ټولو د ختمولو د هغې نبي علیه السلام هغه چې دی نو اډر وکړو، حکم هغه یې وکړ. بیا ان فی و الهکم اله واحد، دا دعوه توحید ذکر کوي. او ان فی خلق السماوات والارض، دې سره دلیل عقلی هغه پې قایموي. او یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، او یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دې سره د مشرکینو د هغو به بعضې هغه چې دی نو دغه تحریمات چې هغې ته تحریمات المشرکین هغه وایي، نو هغه تحریمات المشرکین د هغې رد هغه به کېږي، او دارنګې د تحریمات الله د هغې ذکر به کېږي چې کوم څیزونه الله حرام کړي دي. انما حرم علیکم المیته، هغه حرام وګڼئ. وما اهل به لغیر الله، دې کې د مشرکینو نذور هغه به ذکر کوي. او لیس البر ان تولوا وجوهکم، دا آیات یو جامع آیات دی. الله تعالی وایي چې دا خبرې چې قبله داسې شوه، قبله داسې شوه، مخ دې غاړې ته که مخ دې غاړې ته که، دا یوازې دین چې دی نو نه دی. د دین چې دی نو دغه دي دا احکام دي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. دا ډېر احکام دي. دې ته چې دی نو اسلام هغه ویلی کېږي. یوازې دغې کې خبره نه ده چې یا بیت المقدس ته مخ که یا خانه کعبې هغې ته مخ که. د هدایت او د اسلام د هغې دا ډېر هغه احکام دي. نو دا د دې حصې هغه خلاصه شوه چې ابتدا کې تمهید او په دې تمهید کې د ابراهیم علیه السلام څه واقعات او څه قصې هغه ذکر کوي. د ابراهیم علیه السلام بنا د کعبې د هغې واقعه هغه ذکر کوي او دا به دلیل چې دی نو ګرځي په دې باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د دعاګانو نتیجه ده. او بیا د رسالت باندې به دا دلیل ذکر کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات او د ټولو پیغمبرانو د هغو تعلیمات چې تعلیم د توحید دی دا یو دی. بیا په رسالت باندې هغې باندې چې د دو کوم دوه شبې وي، یو د تحویل د قبلې په حوالې سره او یو د صفا مروه د هغې د سایې چې دی نو په حوالې سره، نو د هغې جوابونه هغه به وکړلی شي. بیا به دعوه د توحید ذکر شي، په هغې باندې به دلیل عقلي هغه ذکر کېږي. منځ کې زواجر زجرونه به هم راځي، تخویفونه به هم راځي. دا خو په ذیلي مضامین دې ته چې دی نو وایي اصلي مضامین هغه په قرآن کې چې ذکر کېږي هغه د توحید او د رسالت هغه ذکر کېږي. او بیا تحریمات الله تحریمات المشرکین، نیازات الله نیازات المشرکین د دې ذکر هغه به کېږي. او بیا آخر کې یو جامع آیات هغه به ذکر شي چې په هغې کې به د ټول اسلام د هغې یو نقشه چې دی نو ذکر کړي چې دا ایمان او اسلام او دین داسې شی دی. دا یوازې یو جز نه دی چې تاسو هغه واخلئ، دې کې ګڼ شی چې دی نو هغه احکام دي. نو دا د دې حصې خلاصه شوه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات او وإذ دا ګوره اذ ظرف دی. نو جلالین خو تاسو ویل هغه خو اذکر مقدر کی چې واذکر بس یاد کا، لیکن تاسو ته ما ویلو مولانا حسین علی رحمه الله هغه وایي چې یو ځای کې ظرف لغوه هغه جوړېدی شي نو تقدیر ته حاجت نشته چې ته ظرف مستقر هغه چې دی نو ګرځوي. نو قال انی جاعلک للناس اماما، دا قال دا په دې کې عامل دی چې قال انی جاعلک للناس اماما. دا کله الله تعالی ویلو اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، خدا ظرف دا تقاضا دی تقدم کوي، دی وجنه دا مخکې هغه ذکر کېږي او عامل هغه وروستو هغه ذکر کېږي. نو وایذ ابتلی او هغه وخت کې چې امتحان کړی په ابراهیم علیه السلام باندې د رب، او امتحان یې په څه کې کړی مضمون سو بکلمات، بیا نتیجه سوه فاتمهن 100%. چې کوم امتحان په کوم څیزو مضمون باندې ولا کړی نو فاتمهن هغه چې دی نو پوره کړی، یعنې 100% نتیجه هغه چې دی نو حاصله کړوه. لکه یو پرچه یو سوال دی هغې 100 نمبرې او 100 نمبرې هغه چې دی نو څوک هغه واخلي نو بیا انعام ورکوي که نه. نو قال انی جاعلک، الله تعالی وی چې زه تا امام او مقتدا ګرځوم. مور پلار هغو چې څه کار کوي نو دا یوازې ځان نه کوي، نو اولاد هغه ورسره ملحوظي. نو قال ومن ذریتي، زما اولاد هغه د مقتدا شي. الله تعالی وی لا ینال عهد الظالمین، ستا په اولاد کې به کافر هم راځي، کافر هغه د اقتدا د مقتدا کېدو دپاره صلاحیت نه لري. ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین، د دو په اولاد کې هغه د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې هغه نیکان به هم راځي او بدان به هم راځي. نو ټیک ته هغه نیکان هغو لکه پیغمبري هغه چې دی نو ورکړلی شي نو وربکي، لیکن بدان چې دي او ظالمان چې دي هغو دپاره دغه امامت او اقتدا هغه چې دی نو مقتدا کېدل هغه نشته دی. کله چې دا جنتیان جنت ته لاړ شي
دا غټ غټ چې دی نو اولیاء غټ غټ بزرګان دو چې وګوري د دو اولاد هغه ني نو دو به الله تعالی ته عرض چې دی نو وکړي وبه یا الله مونږ چې دنیا کې نیکۍ کولی نو زمونږ خو زمونږ اولاد هغه وما مقصد او دلته جنت ته خو مونږ رالو ولې زمونږ اولاد هغه خو نشته دی الله تعالی طرف نه به وویلی چې هغه هم جنت کې دی خو هغه نورو محلاتو کې دي ستاسو مراتب غټو هغه ستاسو شانته عمل هغه خو نه دی کړی نو دې وجې نه هغه جدا دي نو دو به وایي چې یا الله مونږ خو دنیا کې دا مقصد و چې زمونږ دا اولاد مونږ سره وي نو بیا په جنت کې چا څه خواهشي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم نو الله تعالی به د هغې محلاتو د هغې تبدیلي هغه چې دی راولي او په دو چې کوم ځای کې پاتې کېږي نو هر پلار چې کوم ځای کې نو د هغه په خوا کې به د هغه اولاد دي نو دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام چې ومن ذریتي نو دا یو طبعي شی دی چې سړی چې څه کوي نو دا یوازې ځان دپاره چې دی نو نه کېدی کې اولاد هغې مقصودي نو بیا ځکه ابراهیم علیه السلام وی ومن ذریتي دې ځای کې یو څو خبرې دي یو خبره دا ده چې اذ ابتلا چې الله تعالی وی چې کله دغه امتحان وکړو د ابراهیم علیه السلام رب ده امتحان یې وکړو نو امتحان خو دې دپاره یي چې سړي ته پته ولګي چې یاره دا شاګردانو او د خلقو دا شی زده کړی دی که نه دی زده کړی نو د الله تعالی علم هغه خو محیط دی نو بیا د امتحان فایده چې دی نو څه نو معرف القرآن کې مفتی صاحب وایي چې د دې امتحان د دې دوه چې دی نو مقصد دی یو دا چې خلقو ته وښیي چې دا د کمې پایې سړی دی خلقو ته وښیي چې خلق یې وپېژني چې دا د کمې پایې دی او دویم ربه لفظ هغه ذکر شوی دی دې سره د ده کمال راځي دا مشهور متل دی و انسان ٹوکرے کا کھا کر ہوشیار ہوتا ہے انسان دې چې دی نو ټکرې خوري نو پس ته دې چې دی نو هغه هوښیار کېږي یو ځای کې ټکره سړی وخوري بل ځای کې ټکره وخوري بل ځای کې ټکره وخوري بیا چې په هغه لارې باندې هغه ځي نو ورته یادي نو چې ټکرې نه خوري نو دی بیا چې دی نو کندې ته رغړي نو دې وجې نه انسان په ټکرو سره نو دغه شان دا د ده تربیت و نو ربهو کې د ده تربیت ته اشاره ده او دویم خلقو ته چې دی نو ښودنه چې تاسو دې نه عبرت واخلئ چې دی د کومې پایې د هغې سړی دی او بکلمات په یو څو کلمو نو هغه څه کلمې دي حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې دا 10 کلمې دي 10 چې دی نو احکام دي چې قرآن کریم کې په مختلفو صورتونو کې ذکر دي لس هغه په سوره برات کې ذکر دي التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله او لس دا په سوره مومنون هغې کې ذکر دي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون دا لس په دې کې هغه ذکر دي او لس په سوره احزاب کې ذکر دي ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات دا 10 خبرې دې باندې الله تعالی د دې امتحان هغه کړل یعنی دا فرض کوي چې دا 10 سوالونه او دا 10 سوال چې د سوالونه فاطمهن دا د صحیح چې د حل کړل دي او په دې باندې پورا هغه چې د پرې هوته دي او بعض مفسرین وایي چې نه دا 10 من الفطره دا لسیزونه هغه چې د داسې دي چې دې ته نبی علیه السلام د فطرت خبرې ویلي چې دا د انسان فطرت دی او د انسان طبیعت چې دی نو هغه دا خبرې هغه چې دی نو هغه غواړي نو دا لس خبرې دا د ابراهیم علیه السلام د هغه دغه ملت کې وي او دغه په امتحان هغه کړی شوی نو هغه 15 دا په دغه سر کې دي او 15 دا په ټول بدن کې دي مزمزه ده نو دا دغه سی په سر کې شو خله کنګاله ورشه استنشاق ته پوزه کې وبچ دی نو اچول دا د دې وجې نه ضروری دي چې کله سړی چې هغه ودکېږي
حدیث کې چې دی نو راځي چې شیطان هغه چې دی نو راشي د ده په دې پوزه کې دننه په دې خیشوم دې کې دی وده کېږي او دا غلطې خبرې غلط خیالات دا ولا دماغو ته اچي پریشانه کوي نو دی وجه نه په خوب کې چې خلق یریږي یا جات کې هغه چې دی نو یریږي نو چې کله حدیث کې راځي تاسو پاسئ نو پوزه شونکئ او بیا دا استنشاق په دې سره پوزه هغه چې دی نو صفا شي نو د خوله کې دله الله قوت نه ورکوي ګنې ده به په دې ژبې باندې به دی اوده ځکه ژبه پسته ومه ده په دې ژبې باندې به دی چې دی نو اوده کېده خو دې باندې د الله نوم اخیستلی کېږي د دې وجه نه شیطان له په دې باندې الله قدرت نه دی ورکړی او دغې کې هغه په پوزې خیشوم هغې کې دی هغه پروتي نو استنشاق بیا مسواک دا سواک د دې مسواک د دې ډېر فواید دي ښه د مسواک دا حدیث کې راځي چې یو فایده دا ده چې دې سره به د خوله کې بوی نه غاښونه به دې چې دی نو هغه صفایي او بله د دې فایده چې علماو لیکله هغه دا ده چې د ځنکدن په وخت کې کلمه به یادوي د مسواک د هغې ډېره فایده ده دا برش وغیره هم د مسواک قایم مقام دی ولې اصلي هغه نه دی دا لکه د هغې یو خلف دی نو چې دا مسواک دا سړی چې دی نو وولی شي نو دغه برشونو مرشونو یا دې ته چې دی نو ضرورت نشته برش دا د مسواک قایم مقام دی بعض علما وایي چې په دې سره هغه سنت ادا کېږي بعض وایي په دې سره سنت هغه نه ادا کېږي ټیک ته د خولې صفایي په خپل ځای باندې ده او مسواک د هغې هغه آداب هغه په خپل ځای باندې هغه دي نو ځنکدن کې کلمه هغې نصیب کېږي او دغه علماو لیکلي چې دا افیم دي که نه افیم د دې اثر هغه علماو دا لیکلی چې ځنکدن هغې کې چې دی نو کلمه تېرېږي د دې وجې نه دا افیم د دې نه ځان بلکې افیم هم یو نشه ده او د دغې وجې نه هغه دا نسوار چې دي یا سګرټ چې دي نو دا هم علما چې دی نو منع کوي د نسوارو خلقو تجربه چې دی نو کړ ده چې نسوار دا چې کله کوم سړی د دې عادي او دا نسوار اخلي او هغه چې دی نو مړ شي نو د هغه په وخت کې باندې هغه دغه ټوکاڼې راځي اوبه چې دی نو راځي نو دې وجې نه دا خلقو لیدلي نو چا چې دغه شان مړی هغه چې دی نو خپل هغې لیدلی چې په وخت کې باندې اوبه چې دی نو را رواني او یې نسواري نو د نسوارو د هغې نه چې دی نو بیا بس کوي دا مصیبت دا په پښتنو کې دی او دا مصیبت دا په مولیانو طالبانو هغې کې دی د موږ ته مفتي صاحب مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه هغه په سبق کې ویلي هغه وی چې د دې سګرټو نه د نسوارو مضرت هغه زیات دی دا نسوارو کې کوم تیزابیت چې دی نو دا کوم دننه معدې له چې نقصان ورکوي نو دا د لوګي نه چې دی نو هغه زیات دی ولې خلق هغې چې دی نو دا نسوار دا ورته چې دی نو ښه ونده ښکاري یا دا سګرټ ورته بد ښکاري هغه به وی چې دا کوم څیزونه چې ناروایي یا مکروه وي نو د دې وجه دی چې دا بدن له نقصان ورکوي لکه مثلا دا ګیدړان دا چې اوس چې دی نو دغه حرام دي پیشوګان چې دی نو حرام دي ماران چې دی نو حرام دي دغه منظري دا چې دی نو هغه حرام دي دا ولې ځکه کوم څیزونه چې الله تعالی ویحرم علیهم الخبائث دغه ځای کې به ذکر کوو کوم څیزونه چې الله حرام کړي دي یا د دې وجه نه چې دا انسان ته نقصان رسوي دې سره انسان درنده کېږي کوم یو سړی چې هغه دغه څیزونه چې دی نو خوري د هغو خوی پکې راځي ځکه دغه غوښه د دې نه وینه جوړېږي د دې نه د غوښه چې دی نو بیا جوړېږي نو د هغې اثر پکې راځي نو د درندو د هغې حرمت د دې وجې نه حکم دی او سره داسې دی چې هغه خبیث دی لکه دا چینجي هسې چې ورته وګورې نو کرکه ترې نه سړي له چې دی نو هغه راځي نو د خباثت د وجې نه نو سنې څیزونه هغه چې منع دي د خباثت د وجې او سنې څیزونه منع دي د دې وجې چې انسان ته ضرر او انسان هغه ته چې دی نو نقصان هغه رسوي نو د دې وجې نه دا دغه څیزونه دا چې هغه دغه شوي دي حرام شوي دي نو مقصد هغه چې دی نو هغه دا دی چې افیم د دې نه دغه کوئ دا ځان هغه چې دی نو بچ کوئ دغه رنګې دا نسوار د دې نوم چې دی نو ځان هغه بچ کوئ ځکه که دغه نه دي دا که حرام ني
نو دغه کراهت خو پکې دی که نه نو زه یو شی مکروه شو هغې کې نور تفصیل نه کوم چې مکروه تحریمي دی که مکروه تنزیهي دی زه مکروه خوشله او دغه موږ فرض کړو چې دې کې دغه دی دا صغیره ګناه دی نو ګوره لا صغیرة بالاصرار یو خبره چې همیشه چې دی نو کوي هغه بیا چې دی نو صغیره نی هغې نه کبیره جوړه شي او روح المانی وی لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى